دا بخاری جلد اول بسو کوئی سو کتے وے حوائے دا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأنه سمع محمد بن وقاص الليثي يقول سمعت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها ها باب کې می خبره شروع کړې و کیف کان بدء الوحی نو بدء مم ویلې و وحی پاتې شوی و وحی څه ته وایي وحی یو لغوي معنا ده یو اصطلاحي معنا ده وحی په لغت کې وایي الاشاره السريعه تیز اشاره کول الاشاره السريعه لکه مثال در کومه دلته کې څه خطرې او د تاسو ته داسې کما داسې کړه شابه او یا یو ماته تکلیف ته او یو سړی ته داسې کوم پیسې سره وتعالى سو قوم الاشاره السريعه یا سترګې سره رود سره شونډې سره ځکه مې اشاره ورکوما هغه ته وحي وي الاشاره السريعه او دا اصطلاحي وحي سره مناسبت واضحه ده دا یو تیز اشاره ده دویمه معنی سره په لغت کې الاعلام فی خفاء په پټه طریقه یو سړي ته خبر ورکول لکه کده دا ویما چې ای زید دل تراشه ټول ته خبر شو او چې داسې په لاس ته اشاره وکما دې مطلب دا چې بل څوک له خبرم پټه روانم یاد یو طالب دي چې هغه ته مسله ده او زخلی غونډه ته داسې اشاره وکم چې بل څوک پوي نشي الاعلام فی خفاء دو معنی میں ہوئے الاشارة السریعة بے مسوئے الاعلام فی خفاء او وحی مصطلح هم دقه ده یو غطی ده اشاره ده او بل الله نبی رسول الله په پټه طریقه هوروي او په اصطلاح کې وحی څه ته ویل کېږي نو معانی علماء ګڼ ذکر کړی دي او زه تداوی ما الاعلام بالشرع الاعلام بالشرع شریعت باندې خبر ورکاوه اوس حضرت وحی لغوي یو څو قسمونه دي او وحی شرعي یو څو قسمونه دي وحی لغوي لومبه قسم دی وحی فطری دا عامه وحده دا ځکه درته وایم چې قران حکیم کې به د وحی استعمال لدی نو ته به سوال کې پریوي جو علماء به سوال کوي چې وایو پیغمبر ته کېږي دلته کې خو الله وی اوحى ربک الى النحل شاتو مکه ته الله وحی کړی دا دا پیغمبر خو نه ده یا الله بل ځای کې وی واوحینا الى ام موسی دا خو موسی علیه السلام مور پیغمبر نه ده او نسبت د وحی ورته وشو نو ما سوې چې وحی په لغت کې څو قسمونه لري لومبه قسم یې څه دی وحی فطری سمې وحی فطری وته ویل کېږي دی لومبه قسم دی وحی فطری څه ته ویل کېږي هغه الله فطرت تا او طبیعت ته القا کوي فطرت تا او طبیعت ته الله القا کوي او دا وحی عامه ده دا انسان تم کېږي او دا حیوان تم کېږي انسان تم کېږي دا وحی او دا حیوان تم کېږي مسلمان تم کېږي او دا کافر تم کېږي دا عامه ده لکه قرآن حکیم کې الله فرمایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ينحتون نو د شاتو مچې ته الله فطرتن په دې ځل کې القا کوي شاتو مچې چې کله د شاتو پیټه نه پاسي او دا خوراک روانه ده دې په کومه مدرسه کې سبق ویل دا شات رو باسي دا جس رس رو باسي او دا دنه لګیا دي او خپل کورونه جوړي یو کور جوړي نو دا وته چا خو دلې دي دا الله فطرتن ورته القا کوي ګور شاتو مچې ته مشو او دا ماشوم تم کېږي
اواز نه راځي نو دې نه زیات خو زما طاقت نشته یا څو دا ناظمان ټول په پړي تړم او د سین ته ورغلم 50 ناظمان دي یو شی ته خراب دي خو څومره هم خبره ده او د سبق په 15 منټه قضا کېدو مال خبر راځي نو سار نه خو به خیر ټیک شي مولوی صاحب کنه حاجی نن بتا ټول سیستم برابر کې پیسو ته مګوري ها حاجی ته بند حاجی ها دا بیٹری مو سره وګوره دا بیٹری مو سره چیک کا بعض وخت د بیٹری تاوان هم وي نو کوم مسله د بیٹری وی کنه نو بیٹری ورته نه وي صحیح خبره او چې ان شاء الله ولې دې ټیکم کې او بیا وسره دا یو مهرباني وکړي چې ته دا کم کې کنه چې سبا له مونږ ته رکاوټ پېښ نشي نو ولې دا غي وجه دا ده چې د بجلی د نظام خراب بس صحیح الله تعالی اجر او برکت درکې نو مولوی صاحب څو کم دین زیات هماره چل نه راځي دا کوم دا څه باندې کې مړه کار کوي دا یار دین زیات مال چل نه راځي ته دوا برته پدې کې وکم دعا وکړه چې الله تعالی داګه دعاګانې چې چټونه کې چې څومره دعاګانې دي الله ذل جلال دی شان ورشا کشمیری په کم دور کې تیر شوی دی مختصر تاریخ بیان کې چې تبعیار کما خدا زموږ د باباجي مستازو په بعضي کتابونو کې او د علامه شمس الحق افغاني صاحب مستازو دوی چې په خبره دی او دا دغه زمانه کې تیر شوی دی نو الله دا چټونو کې څومره دعاګانې دي الله دې ټول دعاګانې قبول کړي الله دې مریضانو له شفا ورکړي زموږ کور کې بیماران دعا کوي تاسو کورونو کې طالبانو کې الله ټول له شفا ورکړي الله په موږ باندې رحم او کرم وکړي فضل وکړي طالبان عالمان فاضلان مدرسین مفسرین کې مدرسې ته ترقی ورکړي او چې څوک دې سبق لراغلي دې نه اجرت یې کړی الله دې هغه اجر ورکړي برحمت وکړي سبق نن تاسو د الله زما خراب حضرت